بابا سترو کې د اوښکې ولې دي؟ بس بچي وخت داسې دی چې د ګرانۍ دی او د ګرانۍ په وجه بس. او دا راته ووایه اختر کې بچو له کپړې مپړې اخلي؟ اختر کې د بچو کپړې چې که نه هغه چې څوک راکړي بس د هغوی کپړې. څنګه مطلب څوک راکړي؟ لکه چې د چا نصیبه شي نو هغه زما بچي بیا واچي. په اختر کې نوې کپړې نه اچي؟ یا ماشوم مړ شي نو د هغه جامې مونږ کړولې. چې ماشوم مړ شي تاسو له کپړې درکړي بیا؟ بیزار روژې پر راشن ماشن دې برابر کړی؟ نه هېڅ طرف درک نه لګي. او بچي دې څو دي بابا؟ بچي 8. نو د ګټې وټې نور څوک شته؟ نه که نه بس دغه که زه څه وکړم خو ښه وکړم نه کړم به دغه ژوند شپېره دی تېرېږي. زندګي څنګه تېرېږي بابا؟ زندګي بس د خدای سرې ته ناست وي بس نه. سخته ده که اسانه ده؟ نو یاره ډېره اسانه خو ځکه نه ده چې زه څه وکړم خو ښه وکړم نه کړم نو دغه 8 ماشومان دي مور هم ژوندی ده که نه زما سترګو ته ګوري که زه څه یوسم خو ښه وکړه یو نه سم نو بس دغسې هغه وخت یې تېرېږي. نو خفه په دې بچې د خرچې کار خراب دی. کوټه زمونږ داسې کوټه ده چې سنګوار باراني داسې دننه باراني دا تېر شوی باران ټول په موږ راوڅڅېده خو مزدوري دلته دومره کېږي نه دی که 1500 روپۍ وګټو هغه بس ماښام ولګي په خرچه باندې. بچي مې الله ته راکړي دي خو واړه دي د مزدورۍ ماشومان دې څو دي؟ 8 بچي دي خو د مزدورۍ پکې یو هم نشته. بل څوک پکار نه دي کمې تخت د بادشاهیا د اورنګ کې نیازې د په دنیا نشته دی رحمانا بې اسرې کشکول دي والا سبننګ کې دامې د بدن د هیرو سلې دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو ولاړ مجی مردان کې مردان مسیتی پاټک اکبر دارالعلوم سره خوا کې دې لاستا مدینه مسجد دی داغې نه دا زمانه شاته چې کوم بابا ناست دی او دا د پروټو ګاډۍ ده. پرون راته یو ملګري د دې ویډیو راولېږله چې ډېر غریب دی او خپه ناست و پروټې نه خرڅېدل چې روژه ده د بچو مې ماښام له سشته دی نه که له 100 روپۍ مزدوري وکړم نو بچو له یوسم. هغه راته وي چې یاره که څوک یې وله راولېږه چې اواز ولې اوچت کړي تاسو خو صرف پیرانو پسې ګرځئ. نو ما زه به درشم او د بابا ویډیو به زه وکړم. دا زما نه شاته بابا ناست دی د هغه مشکلات به تاسو ته په سکرین باندې ږدو. راځئ. السلام علیکم. بابا څنګه یې؟ ښه ټیک ټاک خیر. ګاډۍ دې لګولې؟ دا ګاډۍ هم لګولې. صرف دا مالټې راوړې؟ بس دا مالټې کله کیلې پکې راوړو. خرڅېږي؟ نو بس هغه ګزاره را روانه ده پرې. پرون ډېر خفه وې دې ملګري د نه ویډیو کړی و ما له رالېږلې وه. نو خفه په دې بچې د خرچې کار خراب دی. کوټه زمونږ داسې کوټه ده چې سنګوار باراني داسې دننه باراني دا تېر شوی باران ټول په موږ راوڅڅېده خو مزدوري دلته دومره کېږي نه دی که 1500 روپۍ وګټو هغه بس ماښام ولګي په خرچه باندې. بچي مې الله ته راکړي دي خو واړه دي د مزدورۍ. ماشومان دې څو دي؟ 8 بچي دي خو د مزدورۍ پکې یو هم نشته ټول واړه. زامن دې څو دي د خیره؟ 15 زامن دي 3 ماشومان جینکۍ دي. زامن دې ټول واړه دي؟ او مشرې د 10 کالو دي او باقي دا اور هغه نه واړه دي. خو زمونږ کوټه ارمان دی چې کوټه مونږ ځان داسې جوړه کړو چې باران کې په موږ در اساسي او دا کاروبار زما ډېر دومره شي چې 1800 روپۍ 1200 پکې ماته ماښام پاتې کېږي. پکې دا مې ارمان دی چې دا راته پاتې کېږي. دومره نه پاتې کېږي؟ څونه پاتې کېږي؟ دغه 1500 روپۍ یو کاریټ بس راوړم هغه
کله 1500 کله 600 پکې پاتې شي په یو کریټ کې ها او کور د خپل لګه د کرې دی کور د خانانو کور دی خو لکه موږ نه کرای نه دي کرې نه علی ها یو کوټه ده پکې ها کوټه دم کمزورې در اساسيږي راسسیږي او سوري دی پکې ټول دا کیډي میډي پکې رانه نه دي او څوک در سره لاس امداد کوي نه کوي لاس امداد ته کنه څومره وخت نه پدې د ستاره گاډي ده دا د کاریو نیمو شو چې پدې دی باندې ها ستانوم څه دی زما زرشاد زرشاد او کور د چرته د ایډریس کم چاټو چوک کې چاټو چوک پاتې کی ها اوس دا روزه را لنو سړي اگست دی روزه د پاره وړو غوړي چيني دغه مسله نشته هیڅ سم نشته نه او د ندیم 2000 روپیا راکړې زه سره به مې خرګاډي چلوله ها نه نه درک همدا سید الله پر ځای درکړي ها او سلو د ځنې مالټیا غشتي موبایل نمبر دشتي ما سره نشته کور کې وای ها موبایل شته کور کې او هغه زی مې له سکار دی هغه سره دی موبایل هغه سره شته دا موبایل نمبر بس څنګه تاسو سره به خلک څنګه رابطه کوي نو موبایل نمبر به بیا پیسې لور کوم ها فیصل لبا سبا به تیر ورم لیکلی ها سبا د فیصل به مال نمبر راکی ا پیسې له بتاله نمبر درکې فیصل غنه نمبر والے سار به مال راکی به ول ویډیو ورته څو وختنه کې خلک در سره څه کومه کو کې خلک دی ګوري دغه چې دا کار لګ درین شي چې دا کار او دا کوټه مرمان دي چې دا په موږ راځي نه چې اساس دا واپس نه راولي شي او بیا جوړ شي بیا جوړ شي برګین په چوري دی هو کنه هغه مزنا کې نه دی ځنا کې او وخت ډېر شو اساسي چته خراب دي نو دیوالونه هم خراب دي او اوس رو جماعتي د پاره او جماعت خلک در سره لاس امدادو کی دا څه 1500 روپیا راکي وخت په تیر شي نو دغه میاشته بس کتیریږي مونږ خو په خپل گزارې کیمپاس کو قدرمنو دا فیصل بای دی دوی د ویډیو را لګلو د بابا مونږ خورالو سویل غواړي کتونکو ته بس بابا پرون ډیر زیات خفه ناسو نو بس ما چوکه د بسرو کې سیوخ کې ونته کې مې ډیر زیات مایوس ناسو مې دا ولي بابا څنګه اوس چې تاسو ته کیسه وکړه کنه چې دغه شانتي تکلیفات ماته نو بیا غا ویډیو ته ما وکړه ما تاسو درو لګلا مې چې لکه غریب سړی دی او دا روزه را روانه ده نو چې دا روزه دی په کور باندې رکی نو ښه خبره وي بل ماشومان لکه هغه ویډیو کې ما تاسو ویلو کنه چې د ماته بخپل ویلو مورته ماشومانو کپڑے څنګه چلی کپڑے اختر د پاره یا دغه پاره کنه غم خاده پاره کپڑے د ماته جواب کې دا وی چې لکه څوک ماشوم مرشي نو دغه کپڑے چې څوک خیراتی ورکینو بیا موږ لراکی ډیر د افسوس خبره ده او د سر چې څوک امداد کول غواړي دی چې زموږ خپل سود جان نشته دلته مسیتي پاټک کې ولاړی اکبر دارالعلوم مخه ته چې څوک ورسره امداد کول غواړي دلته کې راشي په خپل وسره امدادو کې بابا ماشومان جامع پیزار اختر لا نو بس هغه سوکرا کی بس ولې راغ کو غوندو او دا سینوی کنه مسله ګرانه ده فیصل بای د تاسو ویلو ویډیو کې چیرې په سوګمړي شلاقه کې نو دا ماشومان جامع زما بچو لرا کی یا ما لرا چې دوی مل شرا کی هغه تا چې ها ماشومان نن دغه جامع ورکړي یا روزه کې سوکرا کی داسې کنه نو هغه بیا بل کار ته رسو خپل لکه و زمونږ نه کیږي یا راځه ولا نه ویوالم کنه ځان لنه غیلا خپل وسنه کې نو بس دغه واسطه چې 1500 روپۍ نه هغه بس زمونږ د خرچې شي هغه کپڑے او پیزار چرته کیږي ځا الله نو بس خیر غواړو ان شاء الله دا روزه میاش داسې خلک به ان شاء الله چې ستا پروګرام وګوري کې دې چې دا روزه میاش تر باندې په کور کې رکی دا خو ډیره راولېږي ډیره ښه وي چې کنه چې په روزه کې تکلیف مکو خپل عبادت وکاو خرچه دې برداشت ارمان نمدار کنه ارمان نمدار ها وا قدرمنو بابا وی چې په علاقه کې څوک مړ شي نو داغي جامع راولېږي منګلا هغه بیا منګا چو او ارمان امداد کې د روزه د میاش په عبادتو کې او دا گاډي په کورو درېږي که کومرونه لاس اخلاص کول شي د بابا نمبر بتاو ست په سکرین ښکاری د بابا سره په دغه نمبر رابطه وکي او کم خلک راتل غواړي دلته نو فیصل بای اډرس تاسو لدر کو لاس په لاس راتلی شي بابا سره امداد کول شي ضرور د بابا ملاتړ جوړ شي د دې سره ما شهید خان شیل اجازه راکړي د الله پامان